السلام علیکم عزتمنو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننۍ معلومات زموږ د داسې جینۍ په باره کې دی چې هغه دغه جینۍ د هر یو خلک نه په لکونو پیسې خوړلې دي او چې بیا ورته پته ولګي چې دې خلک سره خو نور څه نشته، نو بیا هغه خلک پرېږدي او بیا د بل خلک یا د سړي په چکر کې ګرځي. اخر ورسره یو خلک سلیم خلک ورسره داسې کار وکړو چې دې جینۍ بیا چې دا جینۍ داسې بې دردۍ سره قتل کړله چې سبا بله جینۍ همدغه شانتې غلط کار بیا نه کوي. عزتمن ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نن سبا داسې واقعه ډېر مخې ته راځي چې کله جینۍ د خلک د لاسه قتل شي، کله خلک د جینۍ د لاسه قتل شي. عزتمن، نن چې زه تاسو سره دا کم حقیقت شیر کوم، دا داسې حقیقت ده چې تاسو به تر اوسه پورې د دې نه خبر به هم نه وئ. یعنې جینۍ د خلک چې دی نو چې جینۍ چې ده نو د خلک د وجې نه قتل شوله. عزتمن، چې داسې واقعیت مخې ته راځي نو دا ډېر مجبور شي او ډېر اخره کې خلک تنګ شي او بیا هغه جینۍ قتل کړي. ځکه عزتمنو چې دا دې خلک د جینۍ خوښه وه، خپله ټوله زندګي پې تباه کړله. مور او پلار به له خاصیت ته څه پیسې هر یو شی چې به ورله رالېږه، نو پیلنی اواز به په دې جینۍ باندې وکړو چې راشه ته زما سره نن به ځو پانکې زه ته چکر به وخو. کله به چې دې جینۍ د دغه خلک نه ټولې پیسې ختمې کړه نو دې خلک سره بیا د میلاوېدلو کوشش به نه کولو. نو خلک څه وخت بعد بیا په دې جینۍ باندې پوه شو چې دا خو چې ما سره لږ شپ او د یارانه چې ساتي دا خو ما سره په پیسو باندې ساتي، د زړه نه خو دې ما سره څه مینه محبت نشته او زه ورسره ګوره د زړه نه مینه محبت ساتم. خو دې خلک سلیم خلک چې د پې ځان یو څو ورځې غلی کړو او غم غرض به په جینۍ باندې نه ساتلو. دا څه وخت بعد لاړلو کینټین ته چې ویې کتل، کینټین کې د چای څښله چې ویې کتل هغه جینۍ نورو خلکانو سره ناستې وه، چاین او سیخان او کبابونه یې خوړله. نو خلک هغه چای کپ په ځای باندې پرېښودو او سوچ واخیستلو چې ګوره ما سره چې پیسې وې دی به موږ ما سره دغه شانتې پولټلو او هر ځای کې به کېناستله او لین دین به یې سره ساتو چې نن ما سره پیسې نشته، د یو کپ چې څکم نه دا په ما باندې سلام هم نه اچوي. اخر سلیم د غوسه ورغله او دا فاطمه یې ډېره بې دردۍ سره قتل کړله او په سمټ هاسټل کې په سمټ کالج کې نه هاسټل کې دا چیغه کړې. عزتمنه، چې بلې جینۍ هم داسې کار وکړو هغه هم زه دغه شانتې بې دردۍ سره قتل کوم چې څنګه مې فاطمه قتل کړله، ځکه چې دا دغه شانتې د هلکانو زندګي غرق او تباه کړي. د دې فاطمې د وجې ما خپل کور مور او پلار ټول پرېښي دي، کور ته په چوټۍ باندې نه ځم، دلته کې ناست یم، سبق نه یادوم، ټول فکر شپه وه زما فکر دې فاطمې سره وي چې ما له پیلنۍ پیسې راشي زه فاطمې ته ویم چې راځه ما له پیسې راغلي چې دواړه چته کې چکر ووخو او فاطمه راشي چې کله ما سره پیسې ختمې شي نو فاطمه بیا په ما باندې سلام هم بیا نه اچوي. عزتمنه، دغه شانتې جینکۍ لول غواړي ځکه چې خلکان هم د سبقونو نه ایستې دي او خپل هم سبق نه یادوي او دغه شانتې په عیاشۍ او په خاشو کې ګرځي، غواړي چې کوم ځای کې ښې پیسې او کوم ځای کې ښه خوراکونه هغه ځای ته ځان رسوي او خلکانو سره دوکې کوي. نو مینهوالو ستاسو په څه خیر دی چې دا جینۍ چې قتل کړله ښې وکړل او که بد یې وکړل، حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. عزتمنو، د دې نه خبر کړه چې د ټولو نه غټه خبره دا ده دغه خلک یې اوس نیولی دی او په جیل کې دی. زموږ د صحیح عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.